استغفر الله، الله اکبر. جی ډیره زیاته افسوسناک واقعه مردان کاټلنګ تحصیل کې راغلی ده. یو امام دی د جمعات امامت کوي او هغې سره ماشومانو ته سبق هم ښایي. هغه ماشومانو ته سبق خولو چې په هغې کې یو ماشوم ته یو پړک په ورکړي، نو هغه ماشوم تللی دی او خپل کور کې رور ته ویلی دی او هغه رور بدبخته راغلی دی او په دغه استاد باندې د مرګ گزار کړی دی، په چاړه باندې پې گزار کړی دی او هغه غریب شهید کړی دی. دا وګورئ جی په معمولي غوندې خبره د جومات یو امام صاحب تعلق د باجوړ نه دی او هغه په بېدردۍ سره شهید کړی دی. اخر دی مولانا صاحب به د ده دا رور سم نه والی او که دا ماشومان وخیمه نو ولې وخي. د تقریبا 3000 روپۍ تنخواه باندې امامت کولو. جی د امامانو دپاره هر یو کس نیغ نیغ وي. د دې نه مخکې یو واقعه په پېښور کې راله چې یو مولانا صاحب وویل چې دا ایسې د مونځ په ټایم کې کولو شي او هغه یو حاجي صاحب و چې هغه په هغه مولانا صاحب باندې په جومات کې دا اواز یې راوخ کړو او اوچتېدو را بغېدو. نو خدای دپاره دغه امامانو ته تکړه کېږئ مه، چېرته د کلي یو خان ته تکړه شئ، د کلي یو بدماش ته تکړه شئ چې پته مو ولګي. تاسو د جومات دغه 2-3 روپۍ ورکوئ، احسانونه پې کوئ، یا زیات نه زیات 10 روپۍ د جومات د امام نه وي او چې څه خبر راشي نو د جومات په امام باندې ورټومبئ. د شرم خبره ده. قاري صاحب بهادر ور باندې څونه تشدد کړي، یو پړک به یې ورکړي، 2 پړکه به یې ورکړي، د څه د وجې ورکړی؟ خو د دې وجې به یې ورکړي چې هغه سبق یې زده کړي، څه ذاتیات یې خو ورسره نه و که نه. نو بیا داسې ولې د ده رور داسې ولې حرکت کولو چې دا قاري صاحب غریب یې په بېدردۍ سره شهید کو.